چې په دې انسانانو کې الله کله د انسان یو حال کړي او کله بیا بل حال کړي. که په یو حال کې وي نو امتحاني او که په بل حال کې وي نو امتحاني. که غریب وي، خوار وي، اوږی وي، نو دغه انسان په امتحان کې چې کوم مور او مالدار وي نو هغه باندې دا امتحاني چې ته د دې غریب متعلق څه خیال ساتي. او که بیا ولا مال او دولت ورکی نو بیا دې په امتحان کې چې ته خوار او غریب وي او ما د مال او دولت درکه او زه ګورم چې ته د بل څه خیال ساتي. نو عرض داو چې دا دنیا ټوله دارالامتحان دی. دا هر چا پکې په خپل خپل رنگ کې امتحان وي. د خدای نظام دی. بادشاہ راوالی گدائی کی، گدا راوالی بادشاہی. قرآن کریم کی یہ آیات ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، کل یوم هو فی شان. ار ورځ د الله په یو نوی شان کی. تفسیر مدارک د دې آیات په ضمن کې یو واقعي کړی دا چې یو بادشاہ د قرآن تلاوت کول، ټول شپه به لګیاو د قرآن کریم تلاوت به کول. نو چې دې تر ورسېدو چې کل یوم هو فی شان، ار ورځ د الله په یو نوی شان کی. نو اریان شو چې ار ورځ د الله نوی شان داسې شي دی. ډېر سوچ او فکر یې وکړو خو هیڅ کشف ورته ونه شو. سبا شو دربار ته راغی، وزیران ناست دي، دربار لګېدلی دی. خپل وزیر اعظم ته وویل چې نور کارونه به رستو کوو، زه د قرآن یو مسله کې نښتی یم، اول به دا حل کوئ. ټول دربار حکم ته منتظر شه چې حضرت وی کل یوم هو فی شان. اوس دا پته عزیزانو تاسو ته نه لګي چې یو مسله کې یو سړی ونښلي او د هغه مسلې حل کولو دپاره بیا د هغه په زړه څومره پوه دا علما حضرات دي یا دا طالبان دي چې کوم ځای کې ونښلي نو دا زور بیا د دې زړه نه تپوس وکړه چې د دې ځای حل کولو دپاره د دوی په ړسې تېرېږي. ستاسو څه خبرې؟ تاسو که مسلې تپوس کوئ هم راشي، یو سړی په لاره روان وي ویې دروئ یاره ملا صاحب ته ودرېږه لکه یو خبره ده، پلاني د پلاني تی راودلی دی او پلاني د پلاني تی په خبره به هم ګنټه کې نه پوهېږي لکه خوله کې چالو نیولي. خیال دې راغی؟ اوس هغه ورځ یو راغی، ژبه هم څه کوچۍ ژبه وه که څه وه، او زما ترور وه او د هغې لور وه او د هغې پچې دسې او پچې دسې او پچې دسې. کاکا په پچو مچو خو خدای راستی که زه پوهېږم. او هلته دې مدرسې ته لاړ شه، هلته ډېر لوی لوی علما ناست دي او هغه ته دا پچو مچو والا ملیان به پکې زه خو پرې نه پوهېږم. وایي ورانې نه ته پچې ودرېږه، ته پچې ما پچې پوهېږم نه نو وجدې مې. عزیزانو دا زور هغه چا ته پته لګي چې د چا په زړه کې د دې شي وزن وي، قدر وي. زه تاسو ته ایماني وایم د طالبګیرۍ زمانه کې د شپې سبق به کتو او یو ځای کې به ونښت، ټوله شپه به ویښه تېره شوه، خو تر هغې پورې والله که خوب به راتلو چې څو پورې به هغه ځای حل شوی. هغه ورځې یو اشتباه ما ته پیدا شوه چې خضر علیه السلام ته خضر ولې وایي. اوس ده ته خضر علیه السلام ولې وایي او دی پیغمبر دی او که نه دی، بیا تر اوسه پورې ژوندی دی او که نه دی. دا یو سودا راته پیدا کړه. هله مړه په آرام شو چې دا سودا م وویسته چې د ده اصلي نامه څه ده او ده ته خضر ولې وایي. اوس دا زور زما اړه ته پته وه چې زه ولې دې نکته کې بند یم او پرېږدم یې نه چې تر څو مې حل کړي. یا یو مجلس کې لوی لوی بزرګان په دې ټکي کې سره نښتي وو چې ابوبکر ته ابوبکر ولې وایي. د ده د زوی خو چېرته ابوبکر نامه نه وه، نو ده ته ابوبکر ولې وایي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دین خبره د دې وزن او زور هغه چا ته پته لګي چې کوم ځای کې ونښلي چې د چا په زړه کې د دین قدر وي، د دین وقت وي پکې. تاسو خیال راغی؟ اوس مونږ که راغله ورځ زمونږ یو ترور دا مېلمانه راغلې وه،
نو زما لور ته تپوس وکړو چې ادي درود شریف وې نو هغه وی چې بچیا په درود شریف خو زه خدا کا پوهېږم او وړاندې به د دې مو غرونو کې دا بوټي ډیر کی هغه دا خیالو کو چې دا درود شریف جوړ سړ بوټي دي خپانه شي تاسو مونږ هغه کړی دې ډنګ نه زبا ګری میرین پرې دې منځونم ډیر کوي تا درد مړ کې نشتا اوس تاسو په ایمان وایي چې دا درد شری مونږ ته ډکه تصور راغلی دی چې دا زمونږ چې کوم کتاب دی چې مونږ ورته قرآن وایي دې کتاب ته دا قرآن ولې وایي قرآن ورته ولې وایي یا دا مړ کې راغلی دی چې پیغمبر ته پیغمبر ولې وایي رسول ته رسول ولې وایي نبی ته نبی ولې وایي ورکه نه دي او زه منځونه هم کوي دا او چې څومره ډېر منځونه کوي عمر هغه د دې خبرو نه ډېر لري وي ځان پویول نه غواړي په یو شي پوي چې ملا ته په اور کې پروتي په جماعت دا ډېر منځګزار نه دی شیخان میخان دغه مولا ته دا دسې ودرې دی او دا دسې ودرې دی او خپې دي دسې کیو غیرت دې دسې وي پلانې دې دسې وي پلانې دا دې ګړګړونه نیسو دا دې کړکۍ باندې بار ورځو واوري د دنیا شکایتونه زما وخت راځي چې د جماعت مولا او طالب نن د منځګزارو نه په اور کې تاسو د خدای لاک شکرونه نه وباسئ چې په دې زمانہ کې تاسو نه خسته شکلونه دي تاسو نه خسته خلی دي تاسو نه خسته مخونه دي تاسو نه خسته جبی دي او هغه ستا په جماعت کې سړو روټو تناسته او دین ستا کول ا دې لناسته چې تدا د ماکو غوندې مخ دي نیولې ده خوار شي په دا مردار شکل کړی امولیا او چړیا راشه د دې ګنده ده پوزه ولې نه دی چولې ته په تو په لګېدلې ته پوزه نه شې چولې وای جمعه ترانه نوځي کم ځای ګندې جارو راوالي هغه ځای جارو کوي وایي په خبره ځای جارو کا جمعه ترانه نوځي جارو راواله هغه د استنجاګانو ځای کې کچا غول کړي او په پیواړه او پاکي کوم مولا او طالب ته आवाज مکو نفس مرکا وی در بهارا که شود سر سبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ ځان خاورې کې نو علا برنګ رنگ ګلونه نیسي ځان دې نه خاورې کړې ګلونه نشي دي چا چې لږ نفس غټي نفس نو جمعات نه چې خلک کوزي ته مخ کې پاسا او پیزار تلار شو د ټولو خلکو پړې سموا کله چا پړې لګي ګندې صادر راواله پاګې وسنډا پاکی کا ورته کی په دې نفس باندې په دې نه کیږي چې صاحب سنت کې کوستا کال او برتا کال والے دي او ډوله ډوله شي چندې مانځل راغلي ده دې نه کیږي نفس نو مړ او نفس مارا کم طرز فرعون نیز لیک فرعون مارا عون نیز وې زما نفس د فرعون نه کم نه هغه فوجونه لرل او زما فوج نشته زه به فوج فرعون بے فوج فرعونیان دي نو زما دي ځانو نفس پړک غزان ګل کول غوړی نفس پړک وقت پیدا کړي د دین د قران د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای قسم اب بیا هغه چې پاکستان دومره ذلیل ملک دی پاکستان دومره بے حیا ملک دی چې نن پکې قران او حدیث سمر بے آبدی تمر بل شي وای ما یزا خاتون توے عریا ترے پیش اقوام جہاں میں چادر نن قرآن او حدیث بے صادرہ او بربند په پاکستان کې پراته مانا خلق تپوس کې ضیاءالک اسلام راوځي ضیاءالک تا ګورو اسلام تا ګورو یا بای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غواړي دا تا ګورو اسلام تا د دې شکل نه د اسلام توقع کې دي اسلامونو خبرې نشته اسلام تاسو براواله ضیاءالک نشي راو اول پزان اسلام جاری کړي پزان داس قوم دی یا داس ملک دی جمرود روډ باندې کچا غړای کی چرتا سړې چامړ کړي
یو پراپیګنډا شوې ده چې دا غسړی تصویر په جنډه کې ښکاری، سو کوئی په دیوال ښکاری، سو کوئی په څه ښکاری. ابل ورځ راسي ما پسې خلک دی راځي وي دي پرون یو راغی ویل معمولی دوه تصویر څنګه ښکاری ویل چې داسې ورته متوجه شوم پرت جومې کړ تاسو کوم زرګونه دنیا روانه ده غلا تصویر ښکاری. دا خلک دلته आवाज شوی ګلاب بابا پیدا شوی پس پیرسنګ حکومت ورته جی ټی اس بسونه وچلول اله ویل کوم اوبو کې چې خپای خوا او باب زمزم شو. دا څه خلق دلته بالا معنی کې یو دوه لکان چامړ کړي دمان اله ویل جوړه شیطان راوتی دی او هر مراد پیاسلی صاحب په دې لار بسو سره نشو تیرې ده زرګونه خزي په دې سرک کوله اله ویل جوړه شیطان. دا هغه د پلیتی بچی دي چې د دوی اډو اصلاح نه کوي. اډو د سړي ځامن دی یو شی ستا دماغ کې وي نو پاغې بچتا ایمان. هلکه د مرګ نه وروستو تصویرې په دیوال څنګه ښکاري. یو ښځه مونږ کره راله زمونږ کور والا دې تپوس کو ویل څه دې ولیده ویل پاجالو کې چې مې ولیده ویل څه ګیره ګیره راته ښکاره شو. یو بوډا یې پودړه وه. دا خلک او دا بنیان دا هغه د زړې مکې د مشرک زامن دي او د مشرکانو اولاد دی. سمي یو طالب ما سره سبق ویلو ما ته وی چې مولانا صاحب زمونږ په دې مشرانو کې چېرته کافر تېر شوی مال خدای خبر څو اوس څلور شپږ سوه کاله مخکې کېدی شي بیا وروسته مسلمان شي. او ویل اوس پوه شو ما کې ویل کله کله د خر رګ ټوپ ووی نو ویل زاریانم چې دا چل څه دی نو ویل اوس تا پوه کړم چې دا د خر رګ راکې د کافر رګ را روان دی. دې قوم کې هغه د کافرو رګ را روان او چې لږ څه وګوري بیا پې مشرکان کېږي بیا پې کافران کېږي بیا پې هر څه لږ څه نو زما عزیزانو عرض دا عقیده یو بنیادي شی دی چې هر مسلمان به اول عقیده زده کوي چې زما عقیده څه پکار سړي له عقیده نه پوه نه دی چې عقیده څه ته وایي اعتقاد څه ته وایي ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي دین څه ته وایي مذهب څه ته وایي پوهېږي نه بس خو چې چا ورته څه ښکلي کړه هغې پسې راوړي. د دې وجې نه عزیزان لږ وخت دین زده کولو بادشاهانو به ټوله شپه قرآن لسته او چې کوم ځای کې به ونښته تر هغه به د ملک نور کار نه کولو چې څو پورې بیا مسله حل کړې نه. وزیر اعظم ته وایي چې کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په یو نوي شان. عزیزانو ستاسو اصلاح نه ده شوې نو ځکه د اسمان د طرف نه هم در باندې مهربانۍ نه کېږي. آسماني مهربانۍ هم در باندې بند دي. نن وګوره دنیا ترتیږي بجلی لوډ شیډینګ دی دا آسماني عذاب دی چې په دې ملک نازل. پرون ټوله ورځ 10 منټه پس به بوتله تپوس دې څوک ستا د ملک پیداوار بیا د بجلی بل وګوره که دې قوم کې لږ ایمان وی او لږ غیرت وی پکې زما د ملک پیداوار کې زما په بل کې به فیول ټیکس ولې راځي ولی بیا زما د ملک پیداوار پاغی کې د چونګي ټیکس راځي. چونګي یعنی دا بل چې په چونګي را تیریږي نو هغه ټیکس هم په لګېدلی. فیول ټیکس په که چارجز دی هغه هم په لګېدلی. بجلی روپۍ یونټ د که څه ده هغه هم پې وي. دا ستا د ملک پیداوار د دې دا معنا ده چې غریب سړی چې چېرته پکي لاندې هم کښېنني بیا که بل در باندې راغی کمپیوټر سسټم دی د سلو په ځای زر شوي وجي دا 1000 روپۍ ما خو یو باتی بله کړې ده زه زما ما ځه بل داخل که بیا جګړه کوه کینی میټر در نه کټ خو 1000 روپۍ به غریب سړی کم ځای نه داخلي. دا بل عذاب دی درته. اسپتالونو ته ورشي 10 روپۍ ورځ د ټاټکي مزدورې او چلډرن سپیشلیسټ چې دی 200 روپۍ فیس دی د ماشوم کتو هغه 200 به کوم ځای نه پیدا کې
او د 200-300 روپو ورته دوايانې او ډریپونه ولیکي ابه کم ځای نه دې ملک ته د غریب د خوراک سکاک او د علاج ډېر ضرورت دی او کدی غریب ته د مردار ډیویژن جوړولو ډېر ضرورت نو دوی ته څه دی دیوال ته لګیا اوسه تو وایه چې د ملک اقتصادیات وګوره سال دی نو مردان ډیویژن کول ډېر ضروري او بیا په یو ډیویژن جوړولو باندې کروڑونه روپۍ خرڅ یو ضلع جوړولو باندې کروڑونه روپۍ خرڅ اوس وایي ته په بستر د بېغمۍ کوي خوبونه معتبران خو به خوشحال شي چې زمونږ علاقه ډیویژن شو غټایټو امبرسرای میخې خو به خوشحالي شي چې زمونږ علاقه ډیویژن شو ضلع شوه نو ته په بستر د بېغمۍ کوي خوبونه زما په مخ کې اوښې لارې دي څوک خو دې په اور کې پراته او څوک دې د ډیویژنونو په چکر کې ضرورت څه یو امیر دی د مکې یو امیر د بیت الله شریف په باب السعود دروازه کې پاس ناست دی یو امیر د ټول مکې نظام چلی دفتر نشتا عدالت نشتا مجسټریټي نشتا ججي نشتا تو وګوره مجسټریټانو باندې اربونه روپۍ خرڅ ججانو باندې اربونه روپۍ خرڅ های کورټ باندې اربونه روپۍ خرڅ سپریم کورټ باندې اربونه روپۍ شری نظام چې راشي دا ټول نظام به ختم شي او د هر علاقې فیصله به د خپل علاقې په جماعت کې جماعت به عدالت وي جماعت به های کورټ وي جماعت به سپریم کورټ وي جماعت به ججین نو یو طرف ته کربونه روپۍ خرچ په اسلامي ملک کې په غیر ضروري اشیاء باندې او بل طرف ته د چا بچي د بیمارۍ نه مړ کیږي هغه ته د تارو پیسې نه دي دا به نور در سره کیږي ان شاء الله نور ټول چینجه په دې غریبان او سلیکشن اعلان لا نه دی شوی د غریبان تخنیک الجی کله وي الجی کله څه چل دی تاسو کوم مور میړه ولا پیدا کړی چې هغه سره ومنډي وایي باران کې نه پیړه نه ورکش باران کې نه سټه موزه خپل روزګار کوي او که وخت راغی چرته ووټي چاري ورکړي باران کې ټول پرتګونه دي غریبانو ویستي په دې د غوسواري سرمایدار سنداګان سر په پراتی صاحب او دا غریبانو ته وګوره ساري خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شئ قرآن او حدیث ته رجوع شئ چې دنیا مم خشي او آخرت مم خشي کینی تبا کېږي نور به ذلیله کېږي نور به رسوا کېږي نور به شرم سرمایدار درته خدای ښیي وقتا په وقتا ویې خور پرون دې کته دا شنې ټوټې لګېدلې وې په موټرونو کته نن څه شو دلته وزیر دی د پوزې او د ځنې سرې جنګېږي خپل بله ورځ مې کتو صاحب په دغه کې یو وړوکي موټر کې ناست ده پوزه نور هم راټیټه شوې وه نی خدای دې مال هلاک کړه چې دا خدای مردان کړه تم دې بد قسمته ملک وزیر کړی وی شرابي غل ډاکو بېایمان بدماش تم دې دله ملک وزیر کړی مونږ جوړه تېرګې وایي زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي یو ملا ورغلی ورته زه ملا صاحب ما سره ټیم نشته ما ته چې راغی نو ما ورته دا شعر ووایي چې زاغان کې ناسته په سر د سروې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراض نه کوي چرته رزیلان د زمانې ګوري په سر د سر ونه او چې راوی غورځوي په عالم کې رسوا دا د خدای عادت وزیر اعظم ته ووایي بادشاه چې کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په یو نوي دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. خیال کوي چې اوس که ملا نه تپوس کوم چې دا مسله څنګه ده، دا خو زما بېعزتي ده، ځکه چې وزیر اعظم به جنیجو به څنګه د ملا نه تپوس کوم. جنیجو مولي ما به وی چې دا د شاه ولی قطار بانس دی که نه، دا خدای غرق کړو. هغه به لا څه شیرواني اچولې وه او کوک کیڼ پکې ده. اوس ضیاءالحق چې دی لږ مکری غوندې دی، اوښي موښي تویوي، نو خدای لږ راټینګ کړی دی. وجاړي بیت الله شریف پورې ځان ومږي راومږي که نه، نو مکری دی. د ده انجام او حشر او تماشه به م کوی چې ده سره به خدای ځکه چې ده د اسلام نوم شرمولی دی په عالم کې. ده سره به څه کېږي، خدای دې امان راکړي. وزیر اعظم نه تپوس کوي خپل غلام چې صاحب ولې خفه یې؟ ویل بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی زه خو په اړه پوهېږم نه. وی څه مسله نه؟ ویل ته پې څه پوهېږې؟ وی جي زه پوهېږم دا قرآن الله د غریب په میراث کې رسولی. قرآن همیشه خدمت هغه سینې کړی دی چې کومه سینه اوږې وي، مړې خېټې او مړې سینې چېرې د قرآن خدمت کوي. تاسو ورشئ دا څومره مدرسې چې دي او دا طالبان پکې سبب د یو خان او د نواب او د ارباب زوی به پکې ونه ګورې چې اسلامي مدرسه کې قرآن او حدیث وایي. ټول د خوارانو او غریبانو بچي پکې سبق لیدلي دي. معتبرانو بچي صاحب کانوینټ پبلک سکول او مری کالج او نتګلی کالج او پلانې کالج او پلانې کالج معتبران. اوس مونږ د خدای په سیلاب یوړې کې چې چا زامنو له نتګلی او مری کالجونو کې سبق ویلی دی او دغه مردار شي، نو مونږ د آیات کرسي باندې لوټې دمو د دې خان زد طلاق سپېکپوت یې ورچو چې هله چې خدای زر یې وبخښه. بخي خدای بخي. اوس مونږ خو ځان له وږي چې امام له جوړه ورکړم برې شو چې د جنت توتي دی. بعضې پکې امامان دروغ هم ووایي. زوی راشي وایي بچیا پلار مې دی بېګا خوب کې داسې په شین تخت ناست او دا ملیکې ورته دا ملیکې ورته ګیر چاپېر کې ستا خدای کور وران که په شین تخت ناست و که د اور په تخت ناست. مونږ داسې کړو چې لږ زمونږ دلته یو استاد و، هغه به دلې چې جنازه پېښه شوه چې لږ داسې غوړ مړی به دې علاقه کې شوی و که نه، نو داسې ګیر چاپېر به دې کېدو. کله به یې تبارک الذي شروع کړه، کله به یې څه کړو، او چېرته خرواله خوار سپېره به مړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد ولا الضالین. دعا وکړئ، ډېره ګرمي ده دې خلکو ته تکلیف دی. امین الله اکبر الله اکبر. زه او چې سرب مړی به و که اور به ورېدوم، ویل به صبر وکړئ سپېږمې وله دموم کله مونږ سره به څه کېږي. مونږ سره خبره زمونږ ده. ته خو مې روان کړی جنت ته چې زه به کوم طرف ته ځم، زه به کوم خوا ځم. او قافلې چې د یمین شمال بلیږي، قافلې چې د یمین شمال بلیږي، اے حافظه ته به مل د کوم کاروان یې. دوه لارې وایي، ښي طرف ته د جنتیانو، ګس طرف ته د دوزخیانو. خدای چې مونږ به په کومه لار ښي طرف به ځو که په ګس طرف مونږ به کوم. وزیر اعظم نوکر ځان سره کو سبال او دربار ته بوتلو، وی زما دا نوکر بجي د کل یوم هو فی شان جواب درکړي. بادشاه ورته داسې کوس پاس وکړه، وی هلکه کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله نوي شان کي، د دې څه معنا ده؟ هغه ورته صاحب غوږ کېږده. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ہر ورځ د الله نوې شان او نوې کار دی.
شپای ورځ پکې رانه باسي رڼا جوړه کی ورځ وی شپه پکې رانه باسي تیار جوړه کی رزق ورکوي هغه چاته چې غذا وشي بې حساب بل کار نه د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کړي او مړي نه ژوندی پیدا کړي په دې یو ټکي بادشاه ورته ویل پوه نه شو چې ژوندي نه مړی پیدا شي او مړي نه ژوندی وی صاحب چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي هګۍ مړه شی دی بچی تې ژوندی رو بس بادشاه ویل ٹھیک وزیر ته وی وباسه دا د وزارت جوبه دی او د غلام ته واو ته د وزارت قابل نه چې په قرآن نه پوهې وزارت قابل هغه څوک دي چې په قرآن پوهې جوبه وزیر اعظم وویسته او نوکر ته واغوست چې واغوستونه خدای داسې کولی شي د جنیجو د نوکر په ځای دی چې کوم نن د ملک وزیر اعظم نو د جنیجو وزیر اعظمي خدای د هغه نوکر له ورکړه که ورې نه خدای داسې کوي چې واغوستونه شاهي سلامي ورته وشو دا غلام بیا را پاسېدی وی بادشاه ته ویل بادشاه سلام دې ټایم کې د خدای یو نوی کار بل واوره هغه ورته وایه ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے بادشاہ عزت ورکولو علام خدای دی ذلت ورکولو علام خدای دی او مغه ورځ دا لانور پرېوتی نه دی دا وزیر اعظم او زی غلام ما اوس یې زه وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو ادب ته خدای په دې جاري کلند نه شي منټ کې ورته خدای مات لند نه شي ورونو ګوره ستا د پېښور کمیټه مات سسپینډ شو ولې سسپینډ شو وایي چې دوی خپلو کې پې جوړېده نه جوړېده څه معنی هډوکي او تازان طرف کو مازان طرف کبل څه وو هډوکي لکه د دوه غویانو منځ کې ټانټه ونښلي یو غویم په خوله نه ایستي او بل هم نه ایستي یو غوی داسې راجوکوي بل غوی داسې راجوکوي ټانټه پکې نښلي دغه چل پرون چې چا کړی و هغه سره هم نن وشو د خدای عادت په دې جاري دی خو افسوس په دې دی دا اوس قانوني خبره ده تاسو پې پوهېږئ یا نه چې 21-22 باندې پرون خو د بجټ منظور په 21-22 نو بجټ دې په 21-22 منظور کړو او کمیټه دې سسپینډ کړه ځکه چې جوړېده دا وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار اوبو کی دی غرزولے میں موراتے ہوئے چی کلمنی دی لمدی کی نو وجنم دی نو 21-22 باندی پرون بجٹ والی پاس شو چنن پی کارپوریشن سسپینڈ شو دا زمان ملک بیا تاسو گو رہے پرون قومی اسمبلی ماتا شوا وفاقی کابینه ماته شو ولی صدر صاحبوی چې دا ټول نااهل دي ظالمان دي د قوم دشمنان نو په کوم صابون دی وینځل چې اوس اهل شو او ما ظالمانو د قوم دشمنان دي بیا وزیران واغ اوس صوبه سرحد کې خدای خیر پیښ کی چې دلې بلا څه چل کی صابون دوی لم جوړ راغوخته دی پاک صفاش او چې زی هغه د نور جمال کیسې لبا مولا صاحب ګیدړ حلال دی ویلې نه مردار دی ویل استاد وی هوی نور جمال چې حلال دی هغه ویشته دی ویلو درېږي چې بیا ځکه کتاب راغسته دی ویل میاں گل سنو جتھے میاں نور جمال ګیدړ شجر سب حلال نور جمال چې چرته ګیدړان میدړان ټول راواږي چې زما زوی ویشته دی بیا راواږي
خبر ماما د نور جمال د نور جمالان یې خو پاک صفای دولت دیو خان وی نواب وی موټر دیو خزه دیوادا سے چومبای غوندې ځان سره دې ګرځول را ګرځول مزید نو صاحب مخ سره به پاکيږي او کس پیروي خوار دې خزه مزه دې ناسي پوتړه غوندې وا کور دې دا غپلارم وران تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو د دې به ډېر خیال سره اس پته نه لګي د محتاج او د غیر محتاج اس پته نه لګي او چې یو سره سوال وکړو هغه سوال به رد کې نه غصه به ورته نه کې نه یې در سره څه ورته ووایه چې الله دې وبخه معاف کړه غصه به نه ځکه چې قرآن کریم ویلي دي چې واما شریعه آرډیننس دې ته وایي چې د سبا نه د ملک ټول عدالتونو نه انګریزي قانون ختم دومره خو به پوهېږئ که بیګاله بیا تقریر دی په باندې پاته بجې وایو آخر دعوانا